السلام علیکم. زه یم سلیم احسن. مختلف مواقع باندې زما کوشش دی چې تاسو سره څه نه څه شیر کړم. نن مې ملګري زما نه بار بار دا تپوس کوي چې نوکري ښه نه وه چې ته دا کاروبار کې ځان ستړی کړې. نو زما هغې ته بار بار مختلف طریقو باندې هغې پوهه کوم چې نوکري او کاروبار کې څه فرق دی. بهرحال زه به نن تاسو سره یو واقعه شیر کړم. یو کس دی چې هغه ځي نوکرۍ له او انټرویو ده. انټرویو دوران کې کوم چې ځي کې دی هایر کوي نو هغې ولګي د هغې دا کوشش دی چې دی په څه طریقه باندې ریجیکټ کړي او د ملګري کوشش دا دی چې یاره ماته نوکري ده نو کنفرم ده ماته میلاو شي او تقریبا د نوکرۍ کمپلیټ لوازمات چې دي هغه دا پوره کړي دي. نو کله چې انټرویو وشي او د دغه فارم فیل کوي نو د فارم فیلینګ نه پس د هغه داسې وشي چې هغې کې لاست کې یو لاین لیکلی چې هغې کې لیکلی ایمیل او وایي خپل ایمیل راته ووایه. نو دی ورته وایي چې یاره زما سره خو ایمیل نشته. نو هغه ورته وایي چې دا نوکرۍ یو اهم جز دی او د ایمیل نه بغیر ستا نوکري ممکنه نه ده او د دا کوم نوکري چې ده هغه مطلب دا جاب چې دی ریجیکټ کی او دی کور طرف ته روان شي. او عموما ذهن کې به دا یاد ساتئ چې ریجیکشن چې دا د ژوند یو نوی شروعات یو نوی ابتدایي ده هغې. نو چې کله دی ریجیکټ شو نو دی په لاره روان دی او د سبزۍ منډۍ نه خوا ته دی تېرېږي. د سبزۍ منډۍ خوا ته دی تېرېږي نو هلته سکسان سبزي خرڅوي او د دې معلومات وکړي وایي چې دا ټماټر به څو دي. خو ده د خپل جیب دا حالت معلوم وي چې زما سره دومره پیسې دي چې هغه صرف زما د کرایه پوره کېږي نور سره څه نشته. خو دی ولګي هغې نه تپوس وکړي ټماټر په څو دی نو ټماټر هغه ورته وایي دا په 30 روپۍ دی. نو دی سوچ وکړي چې یاره د کور خوا ته خوا ډېر ګران دي په 50 روپۍ باندې ورکوي.